بسم الله الرحمن الرحيم. اوس چې زړه کې عشق حقیقي وي هغه زړه الله رب العزت خوښوي. چې په زړه کې د دنیا محبت وي، د ما سوى الله محبت وي، عشق مجازي وي، الله رب العزت هغه زړه نه خوښوي. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نفع به انسان ته ورنکي نه د مال او نه د بل یو شی، نه اولاد نه مال او نه اولاد. بنون نه مراد دا اولاد دی، د مال نه مراد دا حال له آل له عیال له کورونه دي، جیداد دی، جاگیر دی، پلاټونه دي. دا هیڅ شی به ورته نفع ورنکي. که نفع ورکوي په هغه وخت به ورکوي چې دا په کار راځي د دین. إلا من أتى الله بقلب سليم. مگر الله رب العزت لچ سوکراړي خسته سالم زړه، کم زړه کم چې الله پیدا کړی دی او دی ول په هغه حال کې راړي کم چې ترې الله غوښتلی، او چې الله رب العزت نه مونږ د خپل زړونه دا د الله د معرفت او د عشق حقیقي نه ډک وړو، الله به زمونږ نه دا زړه واخلي او مونږ له به د دې په بدل کې جنت راکړي. الله موږ نه دې بدله کې جنت بیا راکړي. دا یو تجارت دی دنیا کې. موږ دا زړه باندې محنت کوو دی چې موږ د الله رب العزت د دربار چوکه وګرځو نو الله به رانه واخلي دا. او موږ له به الله د دې بدله کې جنت راکړي. دا نفسونه، دا مالونه، دا چې موږ ټول د الله دپاره پاک کو صفا کو، الله به رانه واخلي. مال پاک دی، الله یې قبلوي، دا الله لاره کې ورک. کور دی، بار دی، اولاد دی، هر څه چې دی چې هغوی له ښه تربیت وکړي او هغه ښه وساتي، الله به یې درنه قبول کړي. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. الله فرمای الله واغستل د مؤمنانو نه د دوی مالونه، د دوی نفسونه، بان لهم الجنه، په بدله د دې کې چې دوی له به د هغې بدل کې جنت ورکوي. نو الله رب العزت کمال د ایمان په اعمال صالحو سره راولي. په څه سره راولي؟ په اعمال صالحو سره، په ذکر و اذکار سره، په عباداتو سره، په طاعاتو سره راولي.